السلام علیکم ملګرو د جمعیت علماء اسلام مرکزی مجلس العامله اجلاس او د هغې نه بعد د جمعیت علماء اسلام د قیادت مولانا فضل الرحمن سے پریس کانفرنس او د هغې خلاصه مولانا فضل الرحمن سے پرون انتهایی ضروری پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې مولانا صاحب دا خبرې وکړه، باقاعده اعلان یې وکړو چې هر مسلمان ته پکار ده، د مسلمانانو فریضه دا ده چې هغوی میدان ته راوځي او که نور څه نشي کولی کم سے کم د فلسطین د مسلمانانو دپاره او بالخصوص په غزه کې چې کم حالات روان دي او د غذا قلت دی، دغه شانتې دویانې نه میلاویږي، هلته اسپتالونه هغوی ټارګټ کړي دي، هسپتالونه تباه و برباد کړي دي او ډیر زیات مسلمانان په هغې کې زخمیان دي او د هغوی حالات انتهایی تشویشناک دی او دویانې نه میلاویږي، د خوراک غذا نه میلاویږي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان کړی، اپیل یې کړی چې مسلمانانو ته پکار ده، د مسلمانانو فریضه دا ده چې میدان ته راوځي او کم سے کم د هغه مسلمانانو د هغوی په غم کې شریک شي او کم سے کم د هغوی سره مالی امداد وکړي. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره وکړه چې حکومت د طرفه یو نوی ترمیمی ایکټ را روان دی، هغوی غواړي چې د جمهوریت په مرۍ باندې یو ځلې بیا چاړه راکاږي. وایي په 13-26 آئینی ترمیم کې چې موږ څومره ټیم ضایع کړو، مذاکرات هم وکړه، هغې څه فایده وکړه؟ په هغې کې چې کوم شقونه و د جمهوریت دپاره چې جمهوریت ته د هغې نه نقصان و، هغه ته موږ بهر کړل، د حکومت را سره په دې متفق شو، نو د هغې څه فایده وکړه چې اوس بیا هغه شقونه تاسو واپس راوړئ او پیپل پارټي او نون لیگ چې ځان ته د جمهوریت علمبردار وي او نعره لګوي چې ووټ کو عزت دو، نن دوی رالګي او یو ځلې بیا د جمهوریت په مخ باندې یو تور داغ لګول غواړي. ملګرو مولانا فضل الرحمن صاحب دا اعلان هم وکړو، وایي زه د الله تعالی د احکاماتو پابند یم، د نبي علیه صلات وسلام د سنتو پابند یم، زه د سپریم کورټ او یا د حکومت د هیڅ قسمه د داسې فیصلې پابند نه یم چې هغه غیر اسلامي فیصلې، غیر شرعي فیصلې. وایي د پاکستان آئین او قانون موږ ته دا وایي چې په پاکستان کې به په عدالتونو کې د حکومت د طرفه به داسې فیصلې نه کیږي چې هغه غیر شرعي او غیر اسلامي وي، د قرآن او سنت منافي وي، د قرآن او سنت خلاف وي. وایي عجیبه خبره ده چې ملک پاکستان د اسلامي ملک دی، د دې آئین او قانون اسلامي دی او په هغې کې دا لیکلی شوي چې آئین قانون او کومه فیصله به د قرآن او سنت منافي، د قرآن او سنت خلاف نه وي. خو افسوس چې د سپریم کورټ نه داسې فیصلې را روانې دي او په هغې کې دا لیکلی شوي دي چې شرعي او اسلامي چې کوم قوانین دي دا د انساني حقوق منافي دي، نعوذ بالله. وایي دا خبره مولانا فضل الرحمن صاحب وایي دا خبره یو بېوقوفه انسان کولی شي، خو د الله تعالی رښتونی بنده داسې قسمه خبرې نشي کولی. وایي د سپریم کورټ یا د حکومت دغه فیصلې نه موږ مخکې منلې دي او نه اوس منو، ځکه دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصلې دي او د دې خلاف به موږ کورټ ته ځو، آئین او د قانون په دایره کې دننه به موږ قانوني جنگ کوو او دوی چې کومې غیر اسلامي غیر شرعي فیصلې کړي د دې مقابله به کوو او موږ د دې فیصلو پابند نه یو.